کتب غلب خان شیرپوی ما کیمرامین دا سره یاسر خان دی او دا مخال چې کم دینو زه پتنګي کې موجود یم صاحبزاده پبلک سکول کې چرته چې د مفتی اسماعیل صاحب په کوششونو باندې د پاسبان قلمکار لخوا یو دستوره را جوړه شوې وه. په دغه دستوره کې موږ د تنګي د 400 هغه لیکوالان ولیدل چې یقینا موږ په لومړني ځل باندې ولیدل، یعنی موږ سره دا یو ورور ولاړ دی او د 400 په تاریخ باندې کتاب لیکلی. نو دا یو ډېر لوی کاوش دی، یو ډېر لوی کوشش دی. موږ پکې ادیبان او شاعران ولیدل، خو په 2 کاله صحافت کې یقینا ما په 400 کې په لومړني ځل باندې د صحافیانو د حوصله افزایۍ دپاره یوه داسې دستوره ولیدله. هغه هم د بدقسمتۍ نه څه د دې ځای خلکو نه را جوړه کړې، د پنجاب نه چې کم دی نو دغه مشران راغلي وو، خو د مفتی اسماعیل صاحب چې کم دی نو کوششونه پکې وو او په دغه کې خبریالانو ته ایوارډ میلاو شو. خبرې اترې پکې صحافیانو ته هم پکې یو میسج ورکړی شو چې صرف د تنقیدونو نه هم سره جوړېږي، څه مثبت کار وموښایې، په ځان باس وموکې، ټول عمر هم صرف چې کوم دی د صحافي خپې ووالې، په صحافي باندې هم تنقید وکړو، صحافي چېرته د غټ سړي سره کېناسته نو تاسو راګیر که. نو په دغه کې ډېر څه داسې میسج لاړل، په کار دا چې په دې باندې عمل درآمد وشي. میرے ساتھ یہ بھائی کھڑے ہیں، ان سے میں بات کروں گا. جی اپنا انٹروڈکشن کریں ہمارے دیکھنے والے کو، اور آج جو آپ نے یہ تقریب بنائے اور یہ جو جگہ آپ نے اس کے لیے مختص کیے، مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج جو عظیم الشان سیمینار ہوا ہے تنگی کے اندر، اس کو کروانے پر میں اپنے پروگرام آرگنائزر مولانا اسماعیل نیاز صاحب اور مولانا عماد اکبر صاحب کا شکر گزار ہوں. ہمارا تنگی کے اندر آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر وسائل نہیں ہیں، تو ادھر کے لوگوں کو ہم آگے لے کے آئیں، ان کو ایک پلیٹ فارم دیں تاکہ یہ آگے آ کے اپنے علاقے کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حکمرانوں کے ایوانوں تک پہنچا سکیں، اپنا حق لے سکیں. یہاں پر میں نے دیکھا ہے تعلیم کا بھی سلسلہ ماشاءاللہ بہتر ہے. ابھی ہم صاحبزادہ اسکول میں آئے ہیں، یہ میرا خیال کالج تک تعلیم دے رہا ہے. تو یہاں کے صحافیوں کے لیے ہم آئے ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، جو وسائل کے نہ ہونے کی وجہ کے باوجود اس علاقے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور میں آخر میں پروگرام کامیاب کروانے پر اسماعیل صاحب کا مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ جی. اسماعیل صاحب د دې مقصد دا نن که نه لکه ډېر دغو کم ځای نه پکې خلک راغوښتلي وو. بسم الله الرحمن الرحیم. پاسبان بزم قلم پاکستان چې کوم پروګرام انعقاد کړی و د هغې عنوان و چې د معاشرې په بهترۍ کې د صحافیانو او د قلمکارو کردار څه دی. دې موضوع باندې دې موږ انعقاد کړی و په 30 اکتوبر به روز اتوار باندې. زمونږ د ضلع 400 سینیر صحافیان، جونیر صحافیان، قلمکار، مؤلفین د پښتو ادبا، شعرا او زمونږ د پاسبان بزم قلم پاکستان مرکزی کابینه ایبټ آباد نه، فیصل آباد نه، منډي بهاودین نه او د لاهور نه اغیم راغلی وو. د دې پروګرام 3 غټ مقصد ما په خپل ذهن کې ایښلي وو، چونکې زه صحافت سره 3 کالو تعلق ساتم او دا کال زه اول عملی میدان ته صحافت کې روتې ما او صحافت ته په دې نیت روتیم چې صحابت د پیغمبر علیه السلام یو ورثه ده. هغه وخت کې به ذرایع ابلاغ په بلې طریقې باندې و، نن سبا خلکو ته پیغام رسول بلې طریقې باندې دي. اول د دې پروګرام مقصد زما ده چې زمونږ د ضلع، زمونږ د تحصیل د صحافیانو یو اجتماع وشي، هغوی خپل منځ کې راغونډ شي، یو پر سره میلو شي، چې کومې غلطۍ وي هغه غلطۍ ختم کړي، تنقیدونه ختم شي، مینه محبت دغه کړي، د صحافیانو خدمات څه وي سرکار ته واضح شي، د صحافیانو څه کردار وي، خدمات یې څه وي، د هغې جایزې باندې خبرې وشي. دویم د دې پروګرام بنیادي مقصد ده چې زمونږ خلک د اردو ادب سره، اخبارونو سره، کتاب سره، د پښتو ادب سره هغې سره وابسته شي. مونږ سره تقریبا 16 اخبارونه دي. الفان صاحب هغې کې لوکل هم دي، هغې کې چې کوم دي غټ اخبارونه هم دي. مونږ سره د خواتینو بیل ګروپ دی، د وټساپ د مرد حضراتو بیل ګروپ دی، هغوی کالمونه رالیږي، مونږ ولا تصحیح کوو، مختلف اخباراتو کې ولا هغه کالمونه هغه مونږ شایع کوو. او دریم چې کوم د پروګرام بنیادی مقصد نو هغه دا
چې د پاسبان بزم قلم پاکستان تعارف وشي او دلته موږ سره چې کوم خلک دي موږ سره وابسته شي، موږ له لاس کې قلم ورکو، موږ ته اخبار سره لاره هواره کړو. دا درې مقصد سره ما دا پروګرام کړی و. زه د ټولو صحافیانو شکریا ادا کوم، د سینیر د جونیر خصوصا د محترم جناب الف خان شیرپو صاحب د نورو ملګرو ټولو شکریا ادا کوم چې دوی زما په مختصر اواز باندې لبیک راکړ او زما دا پروګرام کامیاب کړ. ان شاء الله ما له دوی تاسو ډیر زیات داد راکړه، حوصله ما زه جونیر یم. ان شاء الله وقتاً فوقتاً با تاسو په سرپرستی کې ان شاء الله سے پروګرامات دغه انعقاد کو مختلف ځایونو کې، عمرزو کې، تورنګزو کې د صحافت دا میدان به ان شاء الله مخکې بوزو او موږ به خلکو تخایو چې د صحافیانو په معاشره کې کردار څه دي. ان شاء الله نور خبره بیا وقتاً فوقتاً دی باندې ان شاء الله موږ به سره کلک ولاړو کتونکو دغه ایوارډونه چې کم دي کم شیلډونه دوی جوړ کړو دغه کې دا وګورئ جی دا تاسو ته خیمه چې دا قاری صاحب نه چې کم دی نو زه دې وخت کې دغه وصول کما دا تاسو وینئ او دې سره سره چې کم دی نو دغه کتابونه چې کم دی نو دا ورسره خو هغه موږ ته راکړی شو. ډېره زیاته مننه کوم. موږ به سره انشاءالله څنګ په څنګ ورور مې تاسو 400 په تاریخ یو کتاب لیکلی دا ځکه کومه دستوره چې را جوړه شوې دي نه مخکې د ستا چا د ادرسي کړې د حوصله افزایي چا کړې؟ جی زه ستاسو ټولو نه بیا ستاسو ډېر مهرباني ډېر شکریا ادا کوم او د اسماعیل نیاز مفتي صاحب چې دوی دا پروګرام را جوړ کړ، زه دوی ډېر شکریا ادا کوم. حوصله افزایي حوالې سره به زه دا ویم چې ما ته ټیک سلام یوسم چې کم ډایرکټر او مشران و هغوی هم راغلي دي او زما حوصله افزایي کړې ده. دین علاوه ډي پی او زیب الله خان صاحب چې کوم دی هغه زما حوصله افزایي هم کړې ده، ما له نقد نام هم راکړی دی او چې دغه حده پورې دي. دین علاوه نور څه ادارو یا وغیره نور داسې خاص چا حوصله افزایي وغیره نه ده کړې. کتاب ما څلور کاله کې 400 په تاریخ باندې لیکلی او الحمدلله 2020 کې چې دا چاپ شوی دی اگست 2020 کې دا 400 په تاریخ لومبی تحقیقي کتاب دی چې دې کې تقریبا د 15 کتابونو نه ما مدد غشته او په څلور کاله کې ما پای تکمیل د الحمدلله رسول او بیا خپل پیسو باندې تقریبا 1.5 لک خرچه باندې کتاب ما چاپ کو او دا 400 کې ملاویږي، پیښور کې ملاویږي او دا مې دغه 400 والو خپل رونو لپاره لیکلي دي، مشرانو کشرانو لپاره لیکلي دي چې موږ د خپل 400 د خاورې د تاریخ د اهمیت د ډېر عظیم شخصیتونو خبر شو چې د خاورې څه خدمت دي څه کردار دی او د زمانه قبل مسیح نه تقریبا 550 قبل مسیح نه ما په خپل کتاب کې د تاریخ را شروع کړی او ما بیان کړی دي کوم مذاهب تقریبا 15 مذاهب ما په 400 کې دای باندې ریسرچ کړی چې دا مذاهب په 400 کې موجود او دغه رنګ تقریبا 10 پورې تحریکات زموږ د 400 نه غوچت شوي دي او په ملکی او بین الاقوامي سطح باندې دغه یو غټ کردار نو دغه زما یو کوشش دی او دغه مې کړی. تاسو ډېره مهرباني ډېره شکریا ادا کوم. کتل به دا پاسبانې بزم قلم په وجه باندې مونږ ته نن دا پته ولګېده چې کتاب سره د خلکو څومره شوق دی. مونږ په سټیجونو باندې راشو خبرې اترې وکړو کتاب ګوره کتاب د یو شاعر کتاب هم څوک نه اخلي خو یو داسې انسان چې 4 کاله په یو کتاب باندې تیر کړل د دغې پاسبانې بزم قلم نه علاوه په دې 400 کې په دې پښتونخوا کې چاره د ادرسي ونه کړه چې ډېر ښه کار دی کړی ډېر زبردست په خپله په 1.5 لک روپۍ لګولي په خپله خرچه باندې کړی دی. موږ هم ورته معذرت خوایو چې موږ هم دله هغه شانتې د انټرویو نه کړله د سره په میډیا هم رانه وسته څه د ده کوتاهي څه زمونږ کوتاهي چې ما ته خو پته نه وه خو ما ته د اسماعیل نیاز صاحب په وجه باندې نن په دې تقریب کې دا پته ولګېدله دا د ډېر څه حقدار دی خو دغه زمونږ کتاب سره شوق دی. هسې موږ بس خبرې کوو کتاب او تاریخ او دا واغه نه هېڅ هم نشته دی. نو یو سړی 4 کاله په تیر کړي او دغه کتاب دی موږ کتلی نه وي 400 تاریخ په آینه کې جی 400 تاریخ کې آینه میں 400 تاریخ کې آینه میں ګرانو کتونکو حوصله افزایي زه د مفتی اسماعیل نیاز صاحب کوم چې یقینا او د هغه د ټیم او بیا چې کوم د پاسبان د مشران راغلي دي هغوی ته هرکلی ویم ویلکم ورته ویم او دا ته مطالبه کوم چې یہ اس طرح کی تقریبات بار بار یہاں پہ منعقد کریں. ہمیں بہت اشد ضرورت ہے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے. آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں جو کوتاہیاں ہیں جو غلطیاں ہیں وہ نکل جائیں گی اور آج جو آپ کی اس تقریب سے ہم نے جتنا سیکھا ہے تو اتنا ہم نے نہیں سیکھا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح تقریبات اور بھی آپ منعقد کریں گے اور ہم آپ کو داد بھی دیتے گے، خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح آپ کو کورج بھی دیں گے. خدا حافظ.